عزادارو جمله هویجو برآوری دپاره مشکلات و اسانتیا دپاره قوم سرفرزی و سربلندی دپاره چې عزاداری کیږي متمونه کیږي متمدارانو عزادارو علما و مرجع و حفاظت دپاره زمنی حجت ظهور کی تعجیل دپاره کلاک صلوات واستوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمامنا المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال إمام حسين عليه أفضل الصلاة والسلام إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما بر محمد وأهل بيت محمد صلوات صل على محمد. اجي صاحب مانا مخکې خبرې وکړلې کوم ادارې کوم کسان یاد کړل دغو ټولو ته دعا کوو پروردګاره دغو ټولو نه خدمتونه قبول منظور وګرځوي ټولو دغو ادارو ته خصوصا موعظهدارو ته دین دوګني رات چوګني ترقی نصیب وګرځوي پروردګاره نن ورځې چات څخه خپل شرعي حاجتونه راوړي دي ټولو زړو کې ارمانونه دي شرعي حوایج دي پروردګاره دغو ټولو آزادارو عاشقانو شرعي حاجتونه برآورده وګرځوي مشکلات ټول آسان وګرځوي پروردګاره کورمي مشکلات آسان وګرځوي کورمي تا توری تا مرکز ته استحکام نصیب کې پروردګاره جامع کې چوک مریضان دي کورو کې اسپیټالو کې خصوصا کوم کسانو التماس دعا کړی ده اشتیاق محرر کو مور بیمار ده نور کوم کسانو التماس دعا کړی ده پروردګاره شفای کلی کامل عاجل او نصیب کې صحت جامع ور باندې واغسته جامع نه چوک مسافران دي کورمي سوره مسافران دي ټول سفر به خطر کې پروردګار زمانه امام ظهور کې تعجیل وکي ګناهګار سترګ امام جمال باندې منواري وګرځي بر محمد و اهل بیت محمد صلوات بعد ابوی صدور استر اجتماع او د خپلو ابو عظیم و محسنینو یاد ورکینه و شیما و تا یاد نکو لذا زی و فاتحه استوام جامع حقداران دخ قبرستان کی کم کسان مدفون دی قوم آغا عظیم سپورٹ شهدا ساوی قبر باندې ننم سری جنډې لګیدلې دی او ما او تنندالتي هغه برکات نه سرفراز او سربلند ناستیو شهدا او په حق بلخص قوم کې چا خدمتونه کړي علماء کرام انجمن کې راکین چا څه خدمات کړي دغه خطې ته مرحوم شوی دی بلخص بانی مرکز شیخ رجب علی آقا شیخ علی مدد آقا شهید آقا عرفانی په حق شهید عارف الحسینی په حق اندیشان سن نور کوم علما دي مرجع اعظم دی امام خمینی رضوان الله تعالی نور مرجع اعظم سوي مو باندې احسانات دی هغه په حق سوره مبارکه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم عزادار وډیره عظیمه اجتماع ده واقعا د کورمه تاریخی اجتماع انده اجتماع ده څه دي کې امام تو جوانان پیرو جوان ډول شرکت کوي اک جوش او جذبه سره کومه جوش او جذبه او ولولای څه امام حسین ته دوی زړو کې موجوده ده لذا زه غواړم څه ان شاء الله ډیر مختصر وخت کې د امام حسین عاشورا او د کربلا پیغام تاسو ذهن ته ورسوم سنن کچری ما او ته عاشورایو نن کچری ما او ته حسین ته سینا ویو نن کچری ما او ته آزادار یو خود دغنی په کار د ځان پوی کو د امام حسین پیغام ما او ته پرد سده ویلی کربلا هغه سه سانحه کربلا عاشورا هغه سه واقعا ده څنګه ما او ته ډیر درسونه رکړي زه اختصار سره غو درسو ته اشاره وکم یو مهمترین درس کربلا ما او ته ترکئی هغه د اتحاد او اتفاق او وحدت او مینه محبت درس د ما او ته ترکئی
نن اندر امام حسین پنمه ما و تا لاکو مجمع دلتی را جمع شویو ایوی ناره سرا ایو آواز سرا ایوی جذبه سرا ایوی مینه سرا ایو شان سرا ایو شوکت سرا ایو ازادره شکل که را جمع شویو ندا ما و تا دا مینه محبت اتفاق و اتحاد بهترین درس ده سرا کڑے ده کربلا ویلی حق و باطل و اغ 61 هجری معرکه که امام حسین سرا پیر و جوان زن و مرد سیاه و سفید سپینگیر و ځوان ښځې نر ټول موجود وو دا د درس د امام حسین لکه څنګه ما سره ټول کسان یکجا جون غلامه ما سره موجود دی علی اکبر غوندې زویه ما سره موجود دی ما سره ټول اتفاق سره موجود دي نن ما تا د مولانا می باندې اتفاق سره ناست یو نو دا بهترین درس د اتفاق دی څه مولا مو تره کړی دی ځکه یو عالم دین یی څه کچېرې زه تاسو ته د اسلام خلاصه وښیم اسلام نتیجه درته وښیم اسلام الاسلام كله كلمة التوحید و توحید الکلمه یاد وساتوي اسلام ټول اسلام خلاصه دغشي کې ده کلمة التوحید لا اله الا الله کې و توحید الکلمه و اتفاق و اتحاد کې مقصد چی شه ده یعنی څومره د توحید اهمیت د اسلام کې ان دومره د وحدت و اتفاق و اتحاد اهمیت ده اهمیت دین هم معلومیږي آزادارو څنګه چې قرآن ته سترګې وغړوي هر یو شی اهمیت داغه اثار و ثمرات و برکات نه تلیدای شي قرآن ته سترګې وغړوه څومره اثرات و ثمرات و برکات د اتفاق و اتحاد بیان کړي دي څنګه نه ما او ته پته لګیږي چې څومره زیات مهم شی دی دا قرآن یی او خلکو کچېرې غواړئ خدای در باندې رحم وکي کچېرې غواړئ خدای رحم نه لاندې راشوي کچېرې غواړئ چې خدای رحم سیره تاسو باندې راشي نه یاد وساتئ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون واتقوا الله لعلکم ترحمون او خلکو تاسو مؤمنان خپل منځو کې وړونه یوي خپل منځو کې اصلاح روغه جوړه مینه محبت پیدا وکوي تقوا اختیار کوي دې دپاره څه خدای تاسو باندې رحم وکي یعنی رحم بهترینه ذریعه رحم بهترینه وسیله وحدت و اتفاق و اتحاد مینه محبت څه خدای قرآن کې خیال ده اندیشان سره یو بل آیه کې پروردگار یی معاشره ته ایوی جامعه ته ایوی منطقه ته امن ضرورت ده سلامتی ضرورت ده د سکون ضرورت ده د اطمینان ضرورت ده خو یاد وساته ایوی معاشره ته امن کچیری ملویږي سکون کچیری ملویږي اطمینان کچیری ملویږي سلامتی کچیری ملویږي هغه اتفاق و اتحاد مینه محبت وحدت سره کې ملویدای شي د قرآن آیا ده نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون مرسلین انبیاء دي د پرستولي څنګه تاسو وډر کی بشارت دیر کی او چات ایمان ور باندې راوړو صلح طرف ته وحدت طرف ته مینه طرف ته اصلاح طرف ته قدم کېږدولو یاد وساته هغه معاشره امن او سلامتی کې زندگی کوي شي یو صلوات او محمد و آل محمد باندې بی بل یی کی پروردگار عالمی خو یاد وساته ایدی په خلاف قدم کوم کسان کې گدی ایدی مقابل کی کوم کسان قدم کی گدی دا شیطان قدمونه دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین او خلکو سلامتی ته ټول امن ته ټول وحدت ته ټول مینه محبت ته ټول قدم کېږدوئ وی شیطان قدمو پسې څټې قدمونه ما کېږدوئ ویلې هغه تاسو واضح دشمن دی مقصد اندا دی نتیجه اندا دی څه اختلاف انتشار نفرت طرف ته قدم دا شیطانی قدمونه دي و یاد وساته د ما و تا و مولا امام موسی کاظم علیه السلام فرمان دی څه قیامت کې ټولو نه برترینه مرتبه د مقربینو دی اصحاب یمین نه هم پاسه درجه مقربین دي خو مولای طوبی للمصلحین بین الناس اولئک هم المقربون یوم القیامه خوش خبره ده
امام یہی تیمو طرف نہ خوشخبری دے خوشبختی آغا سے کسان ساغا منی محبت اصلاح و وحدت طرف تا خلق بلگی قدم کی گدی ویلی تا قیامت ریزی مقربین کسان اندادی ان کا چیری ماو تا زدره کو سینا ویو یا حسین کو عبادت کو هر یو عمل کو اندی دا پاره کو سو خدای قربت حاصل کو خدای تا ورنیغدی شو پروردگار سره مقام پیدا کو خو امام دسی و خلقو کچیر پروردگار سره غوړی مقام پیدا کوي مقام هغه سي کسان پیدا کوي شي څنګه اصلاح پسند کسان وی معاشره کی یو صلوات او محمد و آل محمد باندې دا کربلا مهم پیغام ده اندیشان سره کربلا عاشورا واقعی کی ډیر درسونه دی ما او تا د پاره یاد وساته کربلا یو پیغام داده څه هر یو سرزمین کې هر یو ازمکه کې ظلم و ظالم په خلاف یزید و یزیدیت په خلاف عاشورا و کربلا د تحریک و قیام نماده کربلا صرف دا نه دی څه هغه وخت یزید په خلاف بلکې زه داسې یم هر استعمار نفي کولې په خلاف کربلا د قیام نماده کربلا سن 61 هجری واقعه نه دی بلکې کربلا د سن 61 هجری تسلسل نماده څه هغه هغې ورځې نه جری دی نن ورځې پورې قیامته پورې به جری وي رکن نماز او نخلي ودرېدای نشي ویلې څه سن 61 هجری کې کربلا کې صرف 72 کسانو قربانی ورکړله 1400 سال بعد نن د کربلا عاشقان هغه د شهادت جذبه والا کسان 72 کروڑ ته رسیدلی دي ځکه خو یو شاعر آئی جوش ملیح آبادی آئی کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہے حسین کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہے حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہے حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکاری گی ہمارے ہے حسین نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات یاد وسطوی عزادارو جوانانو پکار ده کربلان ما تاسو پیغام واخلو پیغام نه بغیر عزادار نشه کدای حسینی نشه کدای پیغام نه بغیر عاشورایی نشه کدای کربلایی نشه کدای امام حسین آقا انسانیت عظیم راهنما و استاد نماده څنګه بشریت ته د انسانیت درس ورکړلو مولا یو شخص نمانه ده و شخصیت نمانه ده بلکې یو داسې مکتب یو داسې مدرسه یو داسې نظریه څنګه ما ته د ایمان و عقیده شهادت و شهامت عدالت و آزاده همت و غیرت جهاد و قیام صبر و استقامت امامت و ولایت ایثار و رشادت خلاصه ده د انسانیت درس ما ته درکوي څه کم درس نه دی د انسانیت درس ما ته کربلا نه خلو عاشورا نه خلو زیایم سے امام حسین یو شخصیت نه دی بلکې یو نظریه دی یو اصول دی نظام حیات دی انسانیت اساس و بنیاد نماد امام حسین اندی سوچ په مطابق مو یایو څه یزید هم دی و فرد نمانه وا دنیا ورا واوړي دی مو پیغام عاشورا پیغام واوري یزید و فرد نمانه دی څنګه قتل شو هغه ځړې سي مسینه سړی شي مزرته سکون ملو شي نه کچېرې و فرد نماوه یزید سن 64 هجری کې واصل جهنم شو ویلې نن ورځې پورې ما ته نه کینو امام ته جذبه نه سړیږي خو یاد وساتوئ یزید سن 61 هجری و فرد نمانه دی بلکې وی نظریه نماده ایو سوچ نماده ایو عقیده نماده څنګه مختلفو زمانو کې مختلفو مکانو کې مختلفو مرحلو کې هر زمانه کې هر مکان کې هر خطے کې پچیږي مختلفو شکلو کې وې دې په مقابله کې حسینیت هم دیو نظریه نماده ایو عقیده نماده ایو سوچ نماده یو نظام حیات دی څنګه یې او شکل لري څنګه د سچه د حق شکل کې پسیږي ځکه شاعر یہی حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی
شینا دا شینا زدارو دا شینا دسه ناره څه اموت او نارا آر کنش د ورسیږي دغه خته لبیک یا حسین لبیک یا حسین بر محمد و آل محمد صلوات. امام حسین یو اٹل حقیقت نماده اغا اکیو لباس لري در اختیاو لباس د حق لباس د ایثار لباس د شجاعت لباس د صدقی لباس د انسانیت لباس اما باطل اما یزیدیت آغا ہر زمانے کی لباس بدلئی ذکر علامہ اقبال یہی حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی دا او پیشندوی دا قاتلان دا ظالمان ہر زمانے کی لباس بدلوائی شی خود ظلم نہ لاس نشی خستائے مولا یو اٹل حقیقت نما دے ازکا مو ازادار پیغام انداویر کو اگو ظالمان ہوتا اگو دہشت گرد ہوتا ساغا نن ہم قیام کرے دے ازادارے پا خلاف نن ہم دا جلوسنا خور باندی نہ لگے گی نن ہم دا متام خور باندی نہ لگے گی نن ہم دی سرا حساد کئی اگوی تیمو پیغام اندہ دے انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے حسینی کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے یہ رسم سکھائے ہے حسین ابن علی نے سر سجدے میں ہو تو خنجر سے ڈرا نہیں کرتے لبیک یا حسین لبیک یا حسین سر سجدے میں ہو تو خنجر سے ڈرا نہیں کرتے نعرہ دشوان سر اول لگاوئی چیتا سو نعرہ دغی خیتی آری زمکی کے آری کونے کے واوری دلشی یزیدیات 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 حسینیات 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 نعرہ حیدری ما ہوتا آواز دے ہر یزیدی پا خلاف ہر باطل پا خلاف ہر ظلم پا خلاف ازا مدائے یاد وسطوئی آشورا یو رسم نہ دے یو بزم نہ دے بلکہ آشورا یو نبر دے یو جنگ دے یو عزم نما دے آغا سی جنگ سا آغا ازل نے شروع دے قیامت پوری بجریوی یاد وسطوئی آشورا ازدره د سن 61 ہجرے یزید بے نقاب کولی نماده و دو وقت یزید للکار کولی نماده ای وقت یزید نشانده نماده یاد وسطوی کچیر ازدره حقیقی معنو کے منوشی کچیر آشورا حقیقی معنی کے منوشی نو ہر زمانے یزید و ظلم نظام سرنگون کولی شی امام خمینی جمله عباس ندیویلی ما هر چه داریم از محرم و سفر است مو هر تسمو سرادی ایمو زندگی ایمو ازادی ایمو اسلام ایمو دین ایمو عقیده ایمو جذبه ایمو ولولا ایمو جوانان ده هر سه عاشورا و سه محرم و سفری نمتملاو شوی دی باندې کلا حسینیان سودا کولی شي لذا سترګې وغړوئ ما درته ویل څه عاشورا د هر زمانه ظالم په خلاف هر زمانه ظلم په خلاف هر زمانه یزیدیت په خلاف آواز و چې تولی نماده زبا دا وایم څه بې انصافي به وي زه به ځان بې انصافه وګڼم څه زه دنیا کې کوم ظلم و بربریت کیږي هغوی باندې تاسو هر یوی کس آگاه یو میډیا دور دغه ته اشاره ونه کم نن هم لکه کوم پیغام ما او تا رکړی شوی دی کل یوم عاشورا کل ارض کربلا هر از مکه عاشورا دی هر سرزمین عاشورا دی هر زمانه د کربلا دی هر از مکه کربلا دی نن تاسو سترګې وغړوئ د دنیا مختلفو ممالکو ته خطو ته نن ظلم و بربریت تاسو تبریخی که نبریخی نن بحرین کی متا ظلم بریخی نن شام کی متا ظلم بریخی نن یمن کی متا ظلم بریخی
نن عراق کی متا ظلم بریخی، نن کشمیر کی متا ظلم بریخی، نن وطن عزیز پاکستان کی دہشتگردو لسو سره بے گناہ کسانو قتلوله متا ظلم بریخی. دا ټول ظلم دی. یمن ظلم کام ظلم نه دی، کله نه شروع دی. شل میاشتی کیگی 10,000 نه پورته فضایی حمله، 10,000 نه پورته بے گناہ کسانو قتلوله، 50,000 نه پورته کسان زخمیان. ابل از واقعی کی مجلس کی دسه حمله ور باندې وکړه، 900 کسان زخمیان و شهیدان شول. امام تا دغه ازادره، امام تا دغه یا حسین سوره د دغه ظلم په خلاف هم یو आवाज دی چې دا د زمانه د وخت یزیدیان چې نن حسینیانو په خلاف پڅیدلی دي، دنیا کونج کې مظلوم په خلاف ظلم شروع کړی دی. لذا ذاخیری پیغام دغه ظالمانو ته انداویر کوم، دغه وقت ظالمانو ته مو پیغام انداده دغه اشعارو کې سازادره د ظلم و ظالم په خلاف، یزید و یزیدیت په خلاف آواز نماده. یاد وساتوی پیغامی مو انداده، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلوں سے مسل سکتی ہے، کربلا خاک تو کیا آگ پہ بھی چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دہارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. نعرہ حیدری. عزادارو نن تاسو امام حسین اغ 61 ہجری حل من ناصرین ینصرنا غاگ باندې لبیک د پار حاضر شوی ہوئی. کاش کربلا کے ہم سن 61 ہجرے کے ہم اتاسو غنتی جوانان موجود ہوئے. کاش کربلا واقعی کی اتاسو غنتی میڈانی شجاع عاشقان ملنگان تو حسین موجود ہوئے. صفحہ با دا کربلا بیا بدل ہوا، رنگ بے بدل ہو، ظلم باندے ظلم ازادارو. یاد وساتوی کوم ظلم سا عصر عاشور پوری شوه ہو، اگا ظلم نا پورتا ظلم عصر عاشور نا بعد وشوالو. کربلا اصلی ظلم عصر عاشور نا بعد شروع شوه دے. دوی دسه سجده اسلام کی شوی دی څاغو اسلام ته بقا او تحفظ ورکړی دی. یو بابا سجده وا د کوفه مسجد محراب کی، یو زوی سجده وا کربلا گرم و ریگو باندې. یو فرق دی د بابا علی سجده کی د زوی جنان حسین سجده کی. ازادارو مولا کومه سجده وکړه سن 40 هجری کی مسجد محراب کی، اگه سجده کی د مولا جبین باندې زخم ولګیدل وزادارو، خو مولا سجده نه سار آس کړلو. اما کومه سجده څه سن 61 هجری کی کربلا کی مولا حسین وکړله، بیا سجده نه سار آس نشولو. سجده حالات کی مولا دی یو داسې وخت هم راغللو. ازادارو څه دښنه لښکر کی شور دی، امام شجاعت نه ډریدل، دښنه ته پاته نشته څه مولا شهید شوی دی که زنده دی، څوک د مخ ته نشي راتللی. ازادارو کله دا حالت عمر سعد ولیدلو، څه ویله خپل لښکر ته دی لښکره تاسو خفه کېږئ، ما زه امتحان زه د مولا امتحان درته خلم چې زنده دی که شهید شوی دی. تاسو لږ خیمو طرف ته قدمونه کېږدوئ، تاسو لږ لښکر مخ تاو کوئ، خیمو طرف ته روان شوئ. ازادارو یې چې کله عمر سعد لښکر خیمو ته روان شولو، اما مولا سترګې آس کې کړلې. عمر سعد که چیرې اسلام و مسلمانۍ در کې نه وي آزاد مرد جوړ شوی، زه حسین زنده یم، تاسو خیمو ته څنګه قدمونه کېږدول. ازادارو خو یو داسې وخت هم راغللو چې مولا مرغلله نیزې ته وختله، معراج ته وختله. ظالمانو څه وکړل؟ یو پیغام عمر سعد ویر کړلو چې موږ پورې انتقام مکملیږي نه، موږ چونه مکمله انتقام ته نه خلو، هغه جنازې پایمالې کوو. اسانې تیار کړل چې کله خبره ورسېدلو
مختلفې قبیلې راغلې چې بني اسادو قبیله راغله عمر سات ته ویله څه حبیب جنازه پایمال نشي کولی هور قبیله راغله هور جنازه پایمال نشي کولی مختلفې قبیلې راغللې یوه یوه جنازه یې یوړله کربلا نه هېڅ یو د مظلومې کربلا ته نه پاتې شوله یو څه بني هاشمو ځوانان پاتې شول ازادارو هغه جنازې هم ظالمانو پایمال کړلې ځکه سن 61 هجري کې یې ام سلمه کور کې دی لسم مازدیګر دی خوب یې ولیدی خوب د کسي عامه څمی خوب کې چې ولیدل ازادارو خوب نه بیبي را پاڅېدله یو عجیبه خوب یې ولیدلو خوب کې رسول الله ولیدلو سر باندې امامه نشته دی خپو کې نالې نشته دي غوړې ګریوان یې خلاص دی لستونې یې پورته دي سر باندې کربلا خاورې چولې دي سر ده وایي ام سلمه ته نه پوښتنه وکړه یا رسول الله د کوم حالات کې راغللې ورته یې د څه ام سلمه ما نه پوښتنه مه کوه زه کربلا نه راغللم زه وایي حسین مو شهید شوی دی مرغللی نیزې ته ختلی دی ازادارو لسم مازدیګر دی کاش ظلم اندغه ځي باندې روک شوی وی ظالمانو څه وکړل خیمو طرف ته یې حمله وکړله ازادارو 18 خیمې وې بیبیانې څه وکړل یوې خیمې په یوې خیمې ته یې ور واچولو بیبیانې وړه وړه سیدان طفلان یوې خیمې نه بلې ته لاړل بلې نه بلې ته لاړل 18 خیمې بدلې کړلې کله 13مې خیمې ته بیبیانې رانوتلې سید سجاد بیمار مولا خیمې کې خوبیولی دی بیمار مولا یې راپاڅولو مولا ته د وخت امام یې موته اډر وکړه وسیځو مړه شو شهید شهادت قبول کړو که خیمې نه بهر وځو مولا ته سترګې خلاصې کړلې څه ورته وویله علیکن بالصحرا یتیمان د څه وباسوئ خیمو نه وځئ ازادارو مدینې کې واورېدې سید سجاد نه چا پوښتنه وکړه مولا اخري ټایم کې خیمونه بیبیان وړه وړه طفلان سیدان څنګه ووتل مولا لاس کې تسبیح ورته یې د تسبونه تور وځي تسبیح دني څنګه پرشانېږي داسې وړه وړه سیدان یتیمان کربلا ځمکې کې پرشان شول رویایي چې یوه الوړ قد والا بیبي مې لیدله سور ټیکری چولی دی خیمې نه بار بار وړه وړه طفلان سیدان روبسي اخري کې مو ولیدلو یوه بیماره هسته یې کود کې اخیستې دی خیمې نه بهر راووتله دا چوک دی زه به درته وایم سید سجاد نه پوښتنه مدینې کې وشوه مولا د الوړ قد والا بیبي چوک وه مولا ورته ویله چې هغه ما ترور اولیای مکرمه وه مولا دا راته وایه بیبي خو سپین چدر چولی و د چدر یې ویلې سور و وبورئ که نه ازادارو مولا د ورته ډېر سخت سوال پوښتنه درنه وکړه ما زړه د وسېځولو کله یې ژړي زوی اکبر جنازه خیمو ته راغلله بیبي د علي اکبر جنازې باندې ودرېدله سپین ټیکری رنګین شولو ازادارو اخري روایت ذکر کوم هرملانه مختار بزرګوار پوښتنه وکړه هرمله دا راته وایه کربلا کې د کوم ظلم زیات ظلم کړی دی کوم ظلمونه ده کړي وو ایک یو روایت بیان کوه شوم دوه نشم بیان کوی ویلې ډېر سخت الفاظ دي هرمله د ورته یایي او مختاره بزرګواره یو ظلم دا کړی وو کله خیمو ته لاړو سامان لوټ شوی وو چا زنګو یې وړې وه چا د عباس نشان وړی وو چا یو شی وړی وو هېچ چا نه و پاتې شوي ما ولیدله یوه وړه بلبله وه خیمې نه راوتلې ده غوږو باندې لاس یخی دی کوم یو کس ور نږدې کېږي ورته ای ظالمه ما نه کشورې وانخلې دا ما بابا نخکه دی ما ورته یې ویله وړې بلبلې کشورې نه یې رکولې ازادارو چې یې هرمله ما یو ظلم وکړلو وړې بلبلې نه مې کشورې دي شان سره واخیستلې لاسونه مې رنګین شول وړه بلبله دی کربلا ځمکې کې د منډې وایي لمنو یې اور خسته دی غوږونه یې لاسونه یې ایښي دي